سورہ فاتحہ 1 نمبر آیات اور 1 نمبر رکوع اور 1 نمبر سپارہ. د دې آیات کریمی خلاصه پرون تاسو ته بیان شوه او د پوره صورت خلاصه تاسو ته بیان شوه چې دې کې د الله الوهیت او د الله صفاتونه بیانېږي او داغي دلایل بیانېږي او بیا د بنده یو سوال یو دعا بیانېږي او به آخره کې 3 قسم خلقو بیان دی. یو انعام یافته خلق، بل مغضوب علیهم چې د الله غضب په شوی دی، او دویم ضالین گمراه خلق. نن د اول آیات دویم تفسیر دی او دویم ورځ ده، چونکه د الله حمد یو لوی عمل دی او ډیر اجر لري او د الله رب العزت حمد کون کی خلق ډیر زیات خوښ دي او د الله د حمد او ثنا ډیر ضرورت ته مونږ ته. دیو جن نن درته یو څو خبرې د دې متعلق نور بیانې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو ځل یو صحابي راله ویل یا رسول الله ما د الله په حمد او ثنا کې یو څو شیرونه ویلي دي. هغه ویل چې نبی علیہ السلام براته سوي عام طور سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام به شیرونه نه خوښول، جایز خو خوښول به ډېر نه، ځکه قران کې مراغلي دي چې شاعران په هر کند کې خلوي فی کل وادی یهیمون. شاعر سره کله یو انسان اسمان ته خېږي او کله لاندې خپو کې راو گزار کی. د شاعرانو بیلنس نیوي. خو نبی علیہ السلام ته چې صحابي ویل ما د الله په حمد او ثنا کې یو څو شیرونه ویلي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اما ان ربک یحب الحمد. دا خو تا ډېر ښه کار کړی دی چې د الله حمد او ثنا دې په شیرونو کې ویلې ده او الله خپل حمد او ثنا سره ډېره مینه کوي. تاسو ګورئ عزتمندو موږ د عیبونو نه ډک یو، خو چې یو ځکه یو کس زمونږ په حق کې یو جمله ووایي انسان په کمیس کې نه ځایږي او څومره خوشحالېږي. یو ځکه وزیر سره تصویر راشي، کونسلر ناظم سره تصویر راشي، هغه بار بار په خپل پیج باندې او په خپل آی ډي باندې شیر کوي، لکه دا د عزت ګڼي چې زما زه ډېر د صفت لایق یم. نو چې کم رب حقیقت کې د صفاتونو لایق دی او دا ټول کائنات داغه په صفاتونو باندې گواه دی. زما د بدن یو یو اندام، د دې کائنات یو ذره، د دې کائنات یو شی او د دې کائنات نه بر سيزونه، د دې کائنات نه لاندې سيزونه، دا دنیا په دې ټول کائنات کې یو ذره ده، یو ذره. دا څومره انسانان چې پکې، حیوانات پکې دي او دا بلډینګونه او دا نیرونه او دا غرونه پکې دي، دا د نور عالمونو په مقابله کې یو ذره ده، یو ذره. د ذرې نم کم حیثیت لري. دا چې الله رب العزت سره خزانی دي. موسی علیہ السلام الله ته وایي یا الله کدا ټول کائنات ستا حمد او ثنا نه کوي، ستا نافرمانی کوي، نو یا الله سب سره کوي. الله رب العزت او فرمایل وی اے موسی ما سره داسې یو زناور دی چې هغه دې باندې مسلط کم، نو دا ټول کائنات په یو لقمه کې، ټول کائنات داغه خله به سومري، داغه به سر سومري، داغه به باقی بدن سومره لوي، داغه معده به سومره غټي. موسی علیہ السلام یا الله دا زناور دا بالا دا په کوم ځای کې ده؟ الله رب العزت ورته فرمایل وی دا زما په ځنګلونو کې په یو ځنګل کې ده. سوچ کوم چې دا بالا په کوم ځنګل کې
هغه ځنګل به څومره غټي او ته به څومره حیوانات نور بیا داسې الله سره ډېر شعر ځنګلونه دي دی باندې ځان له یو بیان کړي د الله په قدرتونو باندې په دې وجه نه ته به د الله حمد او ثنا وې څه حمد او ثنا به آسان الفاظ الحمدلله یا الله ټولې ثناګانې ټول صفاتنا پټولو زینو کې پټولو ترتیبونو سره پټولو کیفیتونو سره د هر چانا اے الله خاص تعالی ردی الله طرف یو الله یو دی او دی خوا کسان زینا او کیفیت او طریقې ډېرې زیاتې سو کې پاشعارو کې وي او سو کې فارسی کې سو کې عربی کې دیو جن یو حدیث کی راضی مسلم شریف حدیث تھے لیس شیء احب اللہ المدحة من اللہ وإذا اللہ دا مدحنا زیاد محبوب سیز اللہ تبل شے نشتا دلتے منظم بیانو لے شو بلا عملا وإذا اللہ دا مدحنا دا اللہ تا زیاد محبوب سیز نشتا بیاوی ومن اجل ذلك وعد الله الجنه وتاسو تدې دې خبرې پتشي چې الله رب العزت جنت د هغه کسانو د پاره تیار کړي دي یا د هغه وجنه جوړ کړي دي کوم چې د الله حمد او ثنا وایي دا نور به کې اسه داخلي اصل الله جنت چې جوړ کړي دي د حمد او ثنا والا د پاره جوړ کړي نو ګوره د جنت د تعمیر مقصد هم دی د الله حمد او ثنا نو عزتمندو چې ذکر کوي دغه ذکر کوي چې الله ته خپل کتاب شروع کړي الحمدلله رب العالمین نو مطلب د دې خبره دا دی چې تاسو جنت حاصلوي نو په حمد او ثنا سره حاصل کړئ او واقعي خبره دا دی عزتمندو انسان خپل ځان ته وګوري کنه بعض وخت یو سړی ستاسو ډیر خدمت وکړي دومره خوشاله نشي خو یو سړی په لوډ سپیکر ولاړ دی په سټیج ولاړ دی او ستا باره کې یو جمله ووایي بس د هغه نه انسان ډېر زیات خوشحال هلکه دې بل سړی خو د دې زوی د ټول عمر خدمت کړی وایي نه یار هغه زما ډېر صفت وکړو صفت ډېر زبردست چیز دی خو د دې وړ الله دی دغه رنګ یو حدیث کې راځي حاکم مستدرک حاکم کې او شعب الایمان کې دا حدیث دی ډېر بهترین حدیث دی اول من يدعى الى الجنه الحمادون وی خلق تاسو ته دی پته وی د دې خبرې چې د قیامت پر ورځ کوم اولنې ټولګې دی اولنې ډله ده او الله به هغه جنت ته داخلین او هغه ډله د حمادون د حمد کوونکو خلقو ده د شپې د ورځې ساتونو کې راپاسي کې د الله حمد او ثنا وي د ټولو نه اول به الله دا وي مزګزار راپاسي کې زکات والا حاجیان راپاسي کې فلانه اول چې کوم ډله د نکیږي د الله حمد او ثنا وي هغه به مسلم کې دي شي بارم کې دي شي الذين يحمدون الله على السراء والضراء وإذا باغ خلقي چې په خوشالۍ کې او په غم کې د الله حمد کړي دي مونږ یو کار دی مونږ د الله حمد کوو خو چې کله پیسې ډېرې راشي یاره د الله رب العزت ډېر ما باندې رحم او کرم دی او چې لږ سختی راشي وایي الله به زموږ کور لیدلی نو داسې نه دي ویل پکار پیغمبر علیہ السلام با خوشحالی کې د الله حمد ویلو او په غم کې د الله حمد نو یا د دې معنا دا د خوشحالی او غم یعنی بیماری او صحت مالداری غریبی د هر حال کې یو حدیث د ترمذی کې راځي افضل الدعاء الحمدلله بهترین دعا الحمدلله دا ولکه دعا ما توخه الحمدلله وای الله دې همدا سي دعاګانې قبلې د مؤمن صفت دا د شدا به هر حال کې الحمدلله وای تر دې چې د روح کوزي د بدن نه دا به وای الحمدلله او د نبی اسلام د عادت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت قران کې یو صفت ویلې
ذریة من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. اللہ وی نوح علیہ السلام ما دا عذاب نہ بچ کو او ډیر کسان نو سر نورم بچ کړه. وی تاسو ته پته ده دا ولی انه کان عبدا شکورا، هغه زما ډیر شکر گزار او ثناخوان بندو. هغه من بچ کو. ټول دنیا چې هغه وخت څومره هغه ټوله هلاک شو. نوح علیہ السلام او داغه متبعین بشو. والله صفت کې وی ډیر شاکر بندو. د حمد یو معنا ده د الله شکر ادا کول. تا ته وی شکر څنګه الحمدلله، یعنی د الله شکر دی. دا شکر هم په حمد کې داخل دی. دي ته قولی یا فعلی حمد وی. په خپل اندامونو سره او په خپل سره ته حمد د الله ادا کې. وی نوح علیہ السلام با خوراک سکاک سورلی کپڑے بدلول چیز کم کار دے کو ویل الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ ستا شکر دے یا اللہ ستا شکر دے. نو دیو جن اللہ انہو کان عبدا شکورا، زما ډیر شکر گزار بندے. اس دا قیامت پورې دا آیات ویلې کیږي او د نوح علیہ السلام صفاتونه کی. ایوب علیہ السلام بم د الله حمد و ثنا ډیر کول، حالانکه بیماری پر راغلی. اب خپل ذکر ته بیانی هر حال کې به د الله حمد و ثنا وي او خپل خپلوانم ته جدا شو، سخت بیماری کې ځان لپاره غوستو. خو ایوب علیہ السلام به د الله حمد و ثنا وي. نو بیا چې کله الله ته نږدې شو نو الله رب العزت په یو ځل د سونی او د چاندۍ د ملخانو بارانو یا د پتنګانو او باغوی باتروم کی لمبلی افغانانو خبره تشناب کی او هغه لمبل خپل غسل وکاو او دې دوران کې په سونی او د چاندي پتنګان راولېدل باران په شان باندې. نو ایوب علیہ السلام زر زر راغونډول. نو الله په وحی راولېګل چې ایوب داسه کې دنیا راغونډه او د دنیا سيزونه ځان ته پرې غوستو او دې ته کار ویلو. اگر یا الله دنیا نرا غندو مستاد نعمت شکریا ادا کوما، تارا باندې نعمت وکړو که اوس دا نعمت نرا ټولو مرنا شکر کی راضی نو دی وجل یا الله زنا شکر گزار بندستانه ما خو په بیماری کې مستانا شکرې نه کړي نو په صحت کې بستانا شکرې څنګه وکما. وې دا نعمتونه را غندو الله ورته صحیح ده صحیح. الله ته پتا وا خو مونږ ته خودل چې دا خبره به د پیغمبر په امت کې د نبی اخر زمان په امت کې هم دا خبره ذکر کیږي چې پته ورته ولګي چې دا نعمتونه دي، نعمتونه حاصلول شي خو تکبر بنګي او ناشکری بنګي. په صحابو کې و صحابه دا چې تیر شي دي چې هغه عشره مبشرو کې داخل دي یا درې صحابه الله ورته په دنیا کې د جنت زیری را لېږلي دي او دا مالدارو دوی سره دومره مالدارو چې د سونی او د چاندۍ به سره ډیری لګېدلي وو. ډیری داسې ډیری زموږ کسان که ډېر مالدار شي دومره ډیری چا سره نشته، د شګو ډیری شته خو د سونی چاندي او د دې نشته. او د دې باوجود هغوی الله راضي کړي شکر ګزارو نو الله په دنیا کې ویلي دا جنتیان دي. نو بهرحال مال خائص دا انسان چې ناشکر جوړ کی دا ناروا ده. او قسم دې باز کسان داسي په لوی لوی محلاتو کې ګرځي، په لوی لوی موټرو کې ګرځي، د سونی او د چاندۍ په دې پلاسونو کې لوبي کوي او دا شان مالداری د دوی د کور غلام وي او د دې د کور وینځي داسې مالداري خدا وی عاجزي عزتمندو د خاورو پشان او بعضی کسانی د فقیرانو پشانی جامیش دیدلې رنگ روغنی برابر نوی خداوی تکبر او داوی ناشکری فرعون ترسی. دا په دې سيزونو باندې نه تړل، دا یو طبيعت وي د انسان. نو دی وجه عزت مندو دا د پیغمبرانو واقعات دا حدیث دی د لپاره بیانېږي چې من کې د حمد والا د الله د شکر دا ماده پیدا شي. یو حدیث کې راځي د مسند احمد حدیث دی. من تاسو ته هغه وظیفې بیانو چې هغه قرآن کې ذکر یا حدیث کې ذکر. نو دی وجه نه چې کومه وظیفه تاسو ته دلته بیان شي یا کوم ذکر داغه اهتمام کوئ. یو حدیث کې راځي چې کوم انسان سلسله الحمدلله وی الله رب العزت دتا
د سلو اسونو د الله په لار کې د خیرات کولو ثواب ورکي. موږ یو اصل نشو خیرات کولای، نو زه چې دا خیراتونه نشي کولای که بس کم دا خیرات خو کوه کنه. دا یو حدیث کې راځي، دا مسند احمد کې چې کوم انسان د نعمت نه بعد د الله شکریا ادا کی د تشل نیکی ملاویږي، او کوم انسان چې بغیر د نعمت نه ادا کی وي هغه ته ډیر نیکی نه ملاویږي. اسی د الله حمد و ثنا کی، یا الله ستاسو شکر دی، یا الله ستاسو شکر دی. د مؤمن شان دا لګور دا حمد دومره لوی چیز دی چې تاسو د انسان او د مؤمن دی زندگی ته سوچو کې اکثر زینو کې الله حمد راوسته دی. د حمد عبادت لکه د ټولو نه اول چې انسان سحر را پاسي نو دعای دا الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا. یا الله ستا حمد د ټولو نه لومبه ټکه د بجې بسې الحمدلله. به چې را پاسي کې نو انسان او دس لذي تقاضي لذي باتروم تزي چې باتروم نه روزي بیا وي الحمدلله اذهب عني الحزن. یا الله ستا ډیر شکریا، ستا ډیر مهرباني او ټول حمدونه تعالی ردی چې زما د بدن نه دی دا ګن په حفاظت سره وېستو او زه د ګن نه خلاص کړم. کدا ګن ستا په خېټه کې پاتې شو ټامبه شي، ټوپونه به وایي ټوپونه او انجکشنې به وایي او ډاکټر ته به خودم نشي چې دا علاج را لوکا. نو ګوره چې بیت الخلا نه راوځي هم الحمدلله. او دا شان چې به انسان موز لذي نو کپڑے بدلېږي، نو بیا دعا د کپڑے دعا ده الحمدلله الذي کسانی. یا الله ستا ډیر شکریا چې تا مال د کپڑو اغوستلو توفیق راکو. ګینه زخته دنیا کې بربند پیدا کړو، کدا کپڑا تا نه پیدا کړي او مال دې عقل نه راکړم تاسو به زناور په شان بربند ګرځېدې. یا الناس باللباس، انسان خو په لباس باندې انسان دی او په دې باندې خستخ کوي. دغه نه چې کپڑے بدلې کې د جمعه ته راشي، د جمعه کې چې کوم نه تو تړي الله اکبر فوروي الحمدلله رب العالمین. را پاسې دو الحمدلله، باتروم دروته الحمدلله، کپڑے واچولې الحمدلله، مستودرو الحمدلله. به موږ کې ګورم شروع کې به الحمدلله چې څنګه رکوع ته لاړ شي بیا وایي سمع الله لمن حمده. به پکې حمد را یا الله تا د هغه انسان आवाज واورېدو چې ستا حمد بیان کو. اوس لا سکند نه تر شوی بیا وایي ربنا لك الحمد. بیا حمد سمع الله لمن حمده کې حمد، ربنا لك الحمد کې به حمد. نو د دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت دا حمد ډیر حالتونو کې انسان لا راوسته دي. دغه رنګه بعض کتابونو لیکلي دي مثلا به روټي تکینی روټي خوړله به وي الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا. به الحمدلله. نو عزتمندو ډیر زیات اوقاتو کې چې کوم دي د الله حمد و ثنا راغلی دا. امام قتاده رحمه الله فرمای چې په کوم مجلس کې یو قسم الحمدلله وي دا الله حمد بیان کی وي الله رب العزت د دې د برکت نه د ټول مجلس چې کوم دی ټول حاجتونه پورا کوي. نو تاسو ټول وای الحمدلله. دا الله حمد و ثنا. دا الله د حمد و ثنا قسمونه دي. یو قسم دی هغه ته وی قولی او خلی سره د الله الحمدلله وی. دویم دی فعلی، په خپل پریکټیکل چوتای او خپل بدن سره د الله شکریا ادا کول. هغه اعمال صالحه دي چې کوم انسان نیک عمل کوي دا در حقیقت د الله شکریا ادا کوي او د الله حمد و ثنا وی، خو په عمل سره وی، په قول سره نه کوي. دریم چې کوم دی هغه دی لکه الحمد الحالی، خپل حال سره چال سره دال سره دې طریقې سره د الله حمد و ثنا بیانول او دا په روح او په زړه سره کیږي، دل او دماغ او روح سره کیږي. هغه څه طریقه ده؟ هغه دا چې انسان علم او عمل اختیار کړي.
کم انسان چې علم حاصل کی دا در حقیقت د الله شکریہ ادا کوي په زړه سره او په روح سره دا د الله او دغه نه کم انسان چې اخلاق کریمه په ځان کې راولي ښه اخلاق دام در حقیقت په حال سره د الله شکریہ او حمد ادا کوي. او څلورم نمبر دی حمد لغوي. نو دی کې په خسته الفاظو سره په شعر او شاعرۍ سره په خسته فصاحت او بلاغت الفاظو سره او مختلفو جبو سره د الله شکریہ ادا کول دام حمد دی. او پنځم نمبر دی الحمد العرفي. عرف او سوسایټي کې موږ داسې کارونه وکړو چې هغې نه معلومیږي چې دا انسان د الله ډېر شکرګزار دی او دا د الله ډېر حمد کوونکی دی. نو هر هغه کار چې د الله په تعظیم باندې دلالت کوي نو دا په حمد کې داخل دی. د اردو یو شاعر دی هغه د الله حمد و ثنا بیان کړی دا درته مختصر بیانو. هغه وایي کہاں میں بندے عاجز کہاں حمد و ثنا تیری. اللہ تو زٹے عاجز بندے میں اللہ ستا حمد و ثنا سو کولی. کہاں میں بندے عاجز کہاں حمد و ثنا تیری. حدود عقل سے بڑھ کر ہے عظمت اے خدا تیری. تو خالق ہے تو رازق ہے تو باسط ہے تو قادر ہے. ثنا خوانی میں ہے سرشار یہ ارض و سما تیری. کوئی اللہ دزمک یا عثمان ستا حمد و ثنا وی سخو یو عاجز بندے ماں. ثنا خوانی میں سرشار ہے یہ ارض و سما تیری. نمایاں ہے تیرا جلوہ بہاروں چاند تاروں میں منور کر رہی ہے سارے عالم کو ضیا تیری. وی اللہ استاخو یو د نور یو نور د یو کرخه ټول عالم چې کم دی رڼا کړي. تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے فقط تو ہے تو ہی تو ہے فقط تو ہے. تو ہے ہی اول سے آخر تک کہ ایک ایک ابتدا تیری ہے ایک ایک انتہا تیری. دا ہر یو شیء ابتدا تک کرے دا انتہا بهم تکے. یا اللہ ستا دومره ثنا. کوئی ایک سانس بھی مرضی سے اپنی لے نہیں سکتا. کوئی ایک سانس بھی مرضی سے اپنی لے نہیں سکتا. کس کا کچھ نہیں یا رب کسی کا کچھ نہیں یا رب. فنا تیری بقا تیری. بیان ابن حسن کیسے کرے لطف و کرم تیرا. بیان ابن حسن کیسے کرے لطف و کرم تیرا. خزاں تیری یہ گل تیرے فضا تیری
हवा तेरी। वही अल्लाह दस्ता हमद व सना संग बयान के मशायर हुए, वही खजान मस्तादी, बहार मस्तादी, गुलून मस्तादी, फिजा मस्तादा, हवा मस्तादा, जमा पर किसी दी चीज़ें बयान कम, हर सस्तादी। दी वजह ने इज्जतमंदो बाज वक्त के इंसान गीला के वो यार दा अल्लाह दुमरा खजानी दी उमम पर गिदा से स्पीरे गर्जू और जमों को न कारोबार तन फ्लानेश तन दाश्तन शायर वही उसके अल्ताफ है, उसके अल्ताफ तो है आम शहीदी सब पर, उसके अल्ताफ तो है आम शहीदी सब पर, तुझसे क्या जिद थी अगर तू किसे काबिल होता। अल्लाह को काफिरानो बांधे मरहम करे, खुराक वर्खे दागी मुल्कुने आबाद करी दी, अगले मुरने पैदा करी, तासरे सजदू खुकाश शेता जान सनस काबिल जोड़ करे वे द अल्लाह द दर काबिल इंसान संग जोड़ी छि द अल्लाह हमदो सना वही। अल्लाह दे मंग उस्ताद खपल हमदो सना वाला शुक्रगुजार बंदीगान।